د نامنه لاندې چې کوم ویښته دي دا به کوم ځای پورې سړی اخلي او د کوم ځای پورې به یې نه اخلي. دا یو اهم مسله ده، مې تاسو سره شریک کړم ځکه د شریعت مسله هر ملګري له زده کول پکار دي. یا د نامنه لاندې چې کوم ویښته دي دا به کوم ځای نه وړاندې تر کوم ځای پورې. ګورئ محترم وکړه چې د نامنه لاندې سړی راشي او د کوم ځای کې سړی پرتګاغ تړي د هغې نه لاندې سړی ویښته شروع کړي دغه شانتې لرې دي کړي او دغه شانتې د خصوصیتیانو هم لرې کولی شي، پښتو کې چې ورته انډې وایي. که سړی د خپلو انډو نه هم چې کوم دی ویښته لرې کړي او دې سره سره د شا طرف نه چې کوم د لاس رسي د ډکو بولو ځای ته چې د لاس رسي دا هم لرې کړي او دا سیډ ته چې کوم پتونان دي دا هم لرې کولی شي. دواړه پتونان به چې کوم دی لرې کولی شي، ځکه چې دا لرې نه کړي نو بیا شاید ده چې دا ملګری او دسمات یې وکړي نو کیدای شي دا اودسمات یا پلیتي په دغه یختو کې څه ناڅه انخلي، چې انخلي دته پته نه وي دا به دې سره چې کوم دی په دې یختو کې شامله شي، دی به چې کوم دی د به اودس کړی وي پلیتي به پاتې وي، دی به پرې لمونځ هم وکړي دته خو پته نه وي. نو چې پته نه وي چې دی کپړې وباسي یا بدلوي وروسته به ورته پته ولګي چې دې خو پلیتي ده. دې د وجې نه شریعت وایي چې دغه ویښته لرې کړه کوم ځای پورې چې ستا لاس رسي. د شا طرف نه د ډکو بولو ځای نه هم لرې کولی شي، مخکې وروسته چې کوم ځای پورې ستا لاس رسېږي. صحیح ده جي؟ نو لرې کولی شي بهترین چې هفته کې سړی دننه دننه کوي، که هفته کې نه شي واړه کولی لسو ورځو کې، که لسو کې نه وي پنځلسو وي، آخري حد یې څلوېښتونه دی. خو څلوېښتونه به زیات اړئ نه، ځکه چې څلوېښتونه خو واړی بیا سړی ګناهګارېږي. نو دا هر ملګري له پکار دي چې د دې صفایي چې کوم دی خاص په طور باندې خیال وساتي او دې سره سره د بغل ویښتو هم دا حکم دی. نو دا یو اهم مسله وه چې تاسو سره مې شریک کړه. الله رب العزت موږ هر یو عمل اطاعت الله و اطاعت رسول باندې برابر کړي. واخر دعوان الحمد لله رب العالمین.